السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم تفهیم. زه کامران خټک. ګرانو کتونکو، تاسو سره نننی پروګرام کې مونږ به غټ خبر شیر کوو. د نوښار په سیاست کې ډېر لوی هلچل راغلی دی او غټه پارټي هغه درې حصو کې تقسیم شوې ده. هغه یې د ټیکټونو په واپسۍ باندې چې کوم خفګان دی، بیا د هغې موقف څه دی، هغه یې څه احتجاج کړی دی، مشرانو یې څه کړي دي او کشرانو څه وکړل او د هغې په امیدوارانو به څه اثر وي. نو د ټولو نه غټ خبر دی او اهم خبر دی نن دا د نوښار. نو زه به غواړم چې ټولو نه مخکې دا خبر موږ تاسو سره شیر کړو، په دې باندې خبرې وکړو او بیا د تحصیل او بلدیاتي الیکشن خبرو ته راشو. نو کامران څه به وایي چې تاسو نن دا غټ خبر خپل ویور سره شیر کوئ؟ تفهیم باندې موږ خپل ویور ته وایو چې کوم بلدیاتي الیکشن روان دی، دی کې پاکستان پیپل پارټي چې دا اوس روز مخکې یو تاسیسي مناو شوی دی او په هماغه ورځ چې دی د کوم جیالې چې دی بنیادي جیالې چې زاړه جیالې چې پیپل پارټي بټو صاحب کله پارټي بنیاد یې ښی، هغه وخت نه دی مشران ناوانه دي، بیا هماغه نسل در نسل خانداني یو سلسله را روانه وه پاکستان پیپل پارټۍ سره او دا بنیادي جیالې دي. دا هغه جیالې دي چې دی جنډې اوچتوي، دی نارې وایي او جګړه هم کوي او دی ته دی اپلای کړي وه، درخواست ورکړی وه پارټۍ ټیکټ دپاره. هغوی په میرټ باندې چې دی زاړه جیالې دي، دی ته جنرل نشست، یوت نشست او خواتین نشست ټیکټ یې دی ته ورکړي. دی کې هیوي ویټ کم چې دی دولتمند مالداره خپل زامن راویستو، صوبایي قیادت سره هغوی خپل یو قریبي تعلق جوړ شو، مرکزي قیادت سره مې یو تعلق جوړ شو. هغې بنیاد باندې چې لاندې وکتو چې یاره بلدیاتي الیکشن دی او موږ به هر چا ته ووټ اخلو او که یو امیدوار سره موږ ټچ شو نو بیا بل امیدوار دی او موږ ته ووټ نه راکوي. نو موږ خو خپل سیاسي نقصان نه ځان بچ کونې په تحصیل امیدوار په نوښار ډسټرکټ کې هغوی صوبایي قیادت باندې اثرانداز شو، هغوی سره خپل کم نږدو رابطې وي، هغې فایده یې واخیسته او کوم جیالې چې وو عین د قربانۍ ګډورې جوړ کړل، جوړ کړو. هغه جیالې دي چې دی جنډې لګولې، اوسه پورې کمپین چې دی روان و، دی جنډې هغوی لګولې چې دا موږ تحصیل سره ته دا موږ مشران وي او دی جنډې لګولې او دی ته کمپین شروع کړو. एकदम یې هغوی ته پته ولګېده چې تاسو کې کم تیر نښه تاسو ته میلاو شوي ده، تیر نښه چې ده دی پاکستان پیپل پارټي صوبایي قیادت چې تاسو نه واپس واخیستو. نو هغې سره د کوم پرانې جیالې دي نو دغه خبرې ته خو موږ راځو. د بریکینګ نیوز چې کوم جوړ شو دا نوښار کې چې پیپل پارټي کوم دړو کې تقسیم شه، بنیادي طور دغه چې ورکر دی دونه وخت نه روان دی، هغه لاندې سطحې باندې پرایمري سطح، دا پرایمري سطح دی. پرایمري سطح هم هغې د الیکشن لړاونو سوچ نشي کولی او که سوچ کوي هغې پیسې جمع کړي، کم 15,000 فیس هم جمع کړو، پارټۍ ته قربانیانو داستان هم سناو کو، سره ټیکټ درخواست چې ورکولو چې دا د قرباني مې ورکړي ده، نو سفارش هم پکې وشوی. هغې ته چې کوم ټیکټ رالو وته هماغه ټیکټ کوم نوي مالدار خلک چې هیوي ویټ شامل شو هماغه ټیکټونه دي هغې کینسل کړو. بلکل. او دغه شان دي چې کوم مالدار خلک دي نو هغوی خپل بچو وکټې بچکونو دپاره هغوی کامیابۍ منزل ته رسونې دپاره دا لاندې پرانې جیالې چې دي لاندې سطح چې دی یا سوچ هم نشو کولی چې موږ صوبایي یا قومي الیکشن به موږ لړه وکړو، ولې وسایل دومره نه وي ورسره. پارټیانې چې دي هغوی امیدوار ته ټیکټ ورکوي چې بینک بیلنس کروڑونو اربونو کې وي، هغوی ته ټیکټ ورکوي. نو لاندې چې دي دی لاندې پرایمري سطح به په سیاست کې دی ځان به ایډجسټ کوي پکې. نو دی چې کوم ځان ایډجسټ کوو نو تیاری وکړو، میدان ته راوتو عملي سیاست ته. نو هلته کم هیوي ویټ چې کم دولتمند راغلي دي په نوښار کې تحصیل امیدواران دي، هغوی اسر و رسوخ استعمال کوم، هغه
ټیکټ یې د لاندې وړو جیالو ته یې کینسل کړي. هغې سره په نوخار ضلع چې دی نو هغې کې یو هلچل مچاو شو. تیری دا پاکستان په پارټۍ کوم ټیکټ هولډر وو تنظیمي سطح باندې باندې هلچل مچاو شو. چېرې تنظیمي سطح چې ضلعې په سطح هغې بایپاس شو. هغې هم صوبایي قیادت چې دی پاکستان پیپل پارټۍ صوبایي قیادت چې کوم دی نجم الدین خان اوس مشري کوي. هغې ته ضلعې نه هم چا نه تپوس ونه کوم. ضلعې مې ولې دا کم مالدار چې هغې دا دومره هیوي ویټ دي چې هغې صوبایي قیادت چې دی نو دا ضلعې جیالې چې دا هم بایپاس کړو. بالکل دا څه ښکاري چې دا اوس چې کوم ضلعې سطح کم نوي هیوي ویټ رالو. دا د فلم طریق انصاف کې هم داسې شو. طریق انصاف کې چې کوم نوخار کې چې کوم د مالدار خلک رالو پلازو مالکان چې کوم رالو نو هغې وخت مونږ ته یاد چې مونږ خو ملګری مو ریاست سرحدي هغه په یو خپې باندې یو خپې نه یې معذور او یو خپې نه وه او په یو خپې باندې هغه پونه نوخار ضلعې کې طریق انصاف ژوندی ساتلي وو او تنظیم سازي کړي وو. او چې کله دا مالدار پلازو والا رالو نو بیا په الیکشن مراحل چې کوم رالو نو هغې کې بیا هغوی دا بایپاس کړو. بالکل بلډوز یې کړو دوی باندې بالکل کرش وکړو. نو همغه صورتحال نن مونږ ګورو همغه صورتحال چې مونږ ګورو همغه پاکستان پیپل پارټۍ کې همغه صورتحال همغه پلازو والا همغه هیوي کم دولتمند دي بینک بیلنس دي او اوس راغلي دي هغوی اوس دا لاندې جالې چې دا په پرایمري سطح باندې بلډوز کړو. اوس چې دا دی کوم د علم بغاوت اوچت کو د جیالو د امیدوارانو او بیا تنظیم هم دی سره ودرېدو د دې اثر به په تحصیل امیدوارانو څه غورځېږي او دی پارټۍ بیا ښکته لیول باندې د ووټ اخیستو معیار هم بیا څه شو لکه عوامو کې څه نوخار کې چې کوم تحصیل امیدواران د پاکستان پیپل پارټۍ ټیکټ باندې ولاړ دي هغوی څومره فنکشن چې مونږ اټینډ کړي مونږ ته لاړ یو او هغوی په سټیج باندې پاکستان پیپل پارټۍ ضلعي قیادت نه وي ناست. هغوی چې کوم کمپین چلی نو ضلعي قیادت بایپاس کړی هغوی سره مشاورت هم نه کوي او چې کوم نوې صورتحال لاړو پرانې زاړه جیالې چې وو اجنډې لګونو والا نارې لګونو والا بل سره جګړه کونو والا په کمبې باندې ختن بیلۍ کمبې باندې پیپل پارټي جنډې لګونو والا هغوی سره چې کوم حشر وشو هغوی نه ټیکټ یې وایستې هغوی وشرمېدلی شو. نو ضلعي سطح کوم ذمېدار چې دي هغه دوی سره ولاړ دي کلک ولاړ دي ورسره. وختي ټاک شو نه مخکې مونږ یو ضلعي عهدیدار سره رابطه وکړه نو هغه یار مونږ په دې باندې ډېر سخت خفګان محسوس کوو او صوبایي قیادت چې دی نجم الدین خان مونږ نه بالکل څه مشاورت نه دی اخیستی چېرې تحصیل امیدوارانو دا ویلي چې درې ټیکټ واپس والی لاندې نچلي سطح چې کوم ولاړ دي بیلواټي کارکنان پرانې جالې جرنالسټ ته یوت ته خواتین ته کسان ته او مونږ نه مشوره اړوغښتې نه ده دوی بس ډایرکټ څنګه ای ورته خپل معاملات ورسره سیټ کړو دغه شان دي لاندې بلډوزر یې راکاږلو او دوی نه ټیکټ یې وایستې دا یې ټول کرش کړو لاندې جالې. نو هغوی چېرې مونږ ورځ دوه کې مونږ په دې باندې مونږ خپل کې غور کوو لایحه عمل دا کوو مونږ تاسو سره په میډیا باندې په دې باندې مونږ خبرې کوو. خو اوس چې کوم دی نو مونږ ګورو پاکستان پیپل پارټي چې دی نو کم تحصیل امیدواران چې دي هغوی خپل سطح باندې خپل کمپین چلی شمولیت هم کوي خلک شاملوي خو پرانې ورکر چې جیالې چې ورته وي نیازبین چې دی او اثر نشته دی هغوی چې دي نو هغوی خپل یا خو اوس سایډ ته کېناستو یا هغوی خپل پلانینګ جوړوي. زړه یې دې صورتحال نه مات شو چې 50 کاله پیر پارټي چې څومره جوړ شوي د هغې وخت نه والا اوسه پرې دی راروان دي په دې پارټۍ سره پلیټفارم سره دی جنډې اوچته کړي. دا څومره تفهیم چې څومره مالداره خلک رالو دی خولې نه مونږ نه دي اورېدلي چې د پاکستان په پارټي زنده باد ویلي وي یا دی خپله یو جنډه اوچته کړې وي په ګاډې جنډې لګولي دی سټیج نه دی چې زنده باد پیر پارټي نارې نه دي والي بټو زنده باد نارې نه دي والي دی کم خاندان کې کم نور دی بچي دي هغوی چې پیپل پارټۍ نارې نه وایي کو نارې وایي دغه لاندې بنیادي ورکر چې دی پیپل پارټۍ دی وایي دی نه چې کوم ټیکټ یې کوم طریقې سره وایستې او دی بېزتي وشوه نو دې نه بعد خو یې مزید ښکته چې کوم جیالې دي امیدواران دي نو دی خو بیا د تحصیل امیدوارانو نه هم بدللي. نو اوس خو تفهیم خبرې دې ته چې دا آمنے سامنے شو که نه اوس خو تحصیل امیدوارانو چې کوم آسان ټارګېټ ولو چېرې بس دا
څنګه کیلې مکوړې د هغې ونې دا کرش کوي خو ونه شو ولې دا بنیادي ورکر پیپراټي ورکر چې دی ډېر زیات بیدار دی او پوه شعور ډېر زیات دی په جمهوریت باندې چې هغې څومره یقین دی او جمهوریت په مطلب باندې چې هغې څومره پوهېږي دومره نور پارټۍ والے چې دي دومره دی ونه شعور نشته دی نو هغې سره چې کوم وشو کوم بېزتي وشوه ټکټ یې ورکړل شوي یو لاندې وایستې هغې دې قابل هم نه شو چې لاندې ساتلی دی لارو کوڅو کوم مسایل حل کولو دپاره د هغې قابل هم شي د پارټۍ د تیر نښه استعمال کړي نو هغې سخت په دې باندې غمجن دي او هغې لایمه جوړه کړې ده او څو ورځې مخکې څو ورځې بعد به دوی خپل کې یوځای کېږي او بیا دې ته به یو نوی شکل ورکوي خو دا تویل شوي دی چې هغې تحصیل امیدواران دي هغې سره هېڅ حالت کې څه مدد ورسره کومک کوو ته تیار نه دي ورسره په دې کې او تفهیم تحصیل امیدوارانو دا خیال و چې یاره موږ دوی ټکټ والو بس معامله به جون کې تو داسې پاتې شي او دوی موږ سره دوی ته به ایجنډه موږ ورکو موږ نارې به هم دوی وایي او موږ ته ووټ هم راکوي ووټ به هم راکوي سپورټ کوي به موږ خو دوی سترګې پټې وي لکه اوس هغه مثال دی چې کونتره ته مخامخ پیشو ولاړ یو کونتره سترګې پټې کړي چېرې ما ته څه نه ښکاري ما ته پیشو نه ښکاري تا خو سترګې پټې کړې کونترې تا ته پیشو تا سترګې پټې پیشو نه ښکاري خو پیشو ته ښکاري که نه نو اوس هماغه صورتحال جوړ شوی دی نو پیپراټي چې دا کوم امیدوارانو چې کوم چال کولو هماغه چال کې دی خپله جیالو پې چال خپل ورټکو بالکل ګرانو کتونکو دا اوس چې کوم صورتحال جوړ شوی دی نو دې ټایم کې پیپل پارټي تقریبا دریو نه زیاتو ګروپونو کې تقسیم شوې ده او انتهایی د افسوس خبره ده چې څنګه کامران به وي چې هیوي ویټ مالدار امیدواران راغله او هغه کته چې کوم امیدوارانو او ټیکټ یې اخیستې وي سفارش یې کړی وي پیسې لګولې وي ټول عمرونه یې د دې پارټۍ خپل جعلتوب سرټیفکیټ یې پیش کړي جیلونو سند یې پیش کړي سرټیفکیټ یې پیش کړي دي د هغې نه پس هغې نه هغه ټیکټ یا واپس واخیستی شو او بېعزتي وشوه نو د دې بېعزتۍ جواب اوس دغه جیالې او بله یو د هغې ذهن جوړ شو که زما مشر زما صوبه کې زما مرکز کې یو مشر ناست دی او هغه د پیسو لین دین کوي پارټي لا سیاست هر څه خرڅوي نو راشه زه یې خرڅ کړم بیا دا لین دین زه ولې نه کوم دلته کې اوس دا یو ذهن جوړ دی نو د دې نتیجې به څه راوړي دا به را روانو ورځو کې تاسو ته مخې ته وي تفهیم موږ ملک کې چې کوم سیاسي عمل روان دی نو ډېر حده پورې د جمهوري دا نظریې ختمې شوي وي خو څه حده پورې څو ورکران عوامي نیشنل پارټي سره دي داسې پیپل پارټۍ سره دي دا څه ورکران دي دا پاتې دي څه نظریاتي ورکر پاتې دي خو چې کوم دا عمل اوس وشو پکې دا ټکټ یې ورکړلی شو بیا ته دی نه وایستی شي دی قابل نه شو بر کم مالداره چې نو هغې ته ټکټ یې په جیب کې کېښوي هغې ته بلاور بوټو هم رالو نورو کې هم شوي خو دا لږه ډېره سنګینه شوه دا چې کوم دی دا هغې باندې داسې راپدی لکه بجلي پسې آسماني بجلي اچانک په چا باندې راپرېوځي خو دې ډېر سخت صورتحال دلته پیدا کړی ګرانو کتونکو موږ چې په دې خبره کوو نو دغه هلته ښکته چې کوم تنظیمونه دي او ورکر دی اجیاله دي او متاثره کم خلک دي نو هغوی په دې باندې خبرې کوي لګیا دي ای په دې باندې چې کم کچرې پخېږي نو موږ پورې رارسېدلی دی تفهیم دا چې کوم ورکر دی دا هغه ورکر دی چې دی مارشالا ته دی ولاړو مارشالا کې څوک نه راوتو دی تحریک بحالي کوم دغه چې دی تحریک چلېدلی دی دی لیډ کولو دی دغې ورکرانو د پیپراټۍ دا جیالې دی یې لیډ کولو اوس چې هغوی خپل بچي ولاړ دي دې پارټۍ نه ټکټ یې ورته تا ورکړي او بیا دې ټکټ یې وایستې پارټۍ مفاد دپاره نه و صرف مالدار خلکو نه چې تاسو ټکټ یې تاسو ورته ورکړي دي هغوی نه مو پیسې اخیستې دي یا هغوی تاسو چې کتلي چېرې دا مالداره دي سبا موږ ته غټې چندې راکړي دي نور هم چندې راکولی شي صرف هغې پیسو باندې تاسو لاندې ورکر چې دی پیپراټۍ بنیادي ورکر تاسو کرش کو نو اوس چې دی نو کم رهي صحیح کم جمهوري سیسټم باندې یا نظریې باندې چا یقین ورکرانو پاتو پیپلا پارټي نو هغې ته ډېر شدید ټیس ورسېدو
دغه غټ خبرو په دې به سبا خبره کوو، نور خبرونه به م راځو به د نوښار سیاست ته او چې کوم نن غټ اکټیویټي نننی خبر زمونږ د ټولو نه غټ خو دا د پیپل پارټۍ د ټیکټونو او د امیدوارانو دغه او غټ خبرونه چې کوم مونږ ته پریس ریلیز را رسېدلي دي، د هغې وټساپ باندې خبرونه را رسېدلي دي، نو د هغې باره کې به خبره کوو. شروع کوو به د پبو تحصیل نه. کامران پبو تحصیل کې که تاسو انتخابي سرګرمیانو امیدوارانو مهمونو باندې جایزه نظر اچوئ، د چا ذکر به کوئ؟ تفهیم به یې مونږ چې وویو نو په نوښار کې چې مونږ سیاست وایي نظر اچو نو دلته نظري ورکر ډېر کم پاتې شوی دی. بالکل شخصیت ووټ سیوا دی. بالکل اوس په نوښار کې چې دی 40 سال وشو پرویز خان را روان دی، هغه سیاست کې شخصیت دی، هغه چې سیاست کې څومره تجربه ده او څومره جوړ توړ دی او څومره عوامو په نبض باندې پوهېږي، نو دغه شانې بل سیاستدان موږ ته نه ښکاري هسې. په پبو کې چې موږ ګورو دلته حاجي نواب چې کوم راوته زه هم دا ټول سیاستدان د بنګ انټري ده، د بنګ انټري ده او بل د ټول سیاستدانو ته مات ورکو. څنګه داسې چې یو کور ته دوه غټو جماعتونو پاکستان مسلم لیگ نون او جمعیت علماء اسلام فی چې دا دوه غټې پارټیانې دي، دوی دواړو ټیکټ کور ته راړو. یو خپل زوی دی جان محمد خان پاکستان مسلم لیگ نون سیکټري اطلاعات یوت، یو ټیکټ هغه ته وایستو، بل ټیکټ دی د وراره دی اختر منیر کاری، اختر منیر حقانی، یو جمعیت ټیکټ هغه ته وایستو. دا ډېر لوی دغه دی سیاست دی، ډېر لوی مفاهمت دی. او دویم چې څومره سیاستدان چې دي په نوښار کې ټوله ته د مات ورکو په سیاست کې، خپل سیاسي چالو کې، او کم سیاسي قیادت که مشران دي هغوی سره خپل ته وسیع تعلقات کې، او یو نوی دغه د اضافه د حاجي نواب چې د په نوښار سیاست کې، حالانکه د 2018 نه د سیاست شروع کړی دی، او پرویز خان چې د 40 سال په سیاست کې وشو. نو موږ یو کو پرویز خان نواب مقابلې کې سیاستدان پیدا کېږي، نو دا حاجي نواب ته دا غټ جوړ توړ دی، لکه قیادت د دوه پارټو ډیلي کوه، دا غټ سیاست دی. بالکل. بل دا چې په مسلم لیگ نون کوم ضلعي تنظیم دی ټول ملاتړ دی، حاجي نواب هغه ولاړ دی ورسره. دغه شان جمعیت علماء اسلام چې کوم ضلعي قیادت دی هغه دی سره حاجي نواب دی. مدرسه ده هلته، بالکل هلته کور کې مدرسه ده او مدرسه جمعیت علماء اسلام ده، په هغې کې څو زرګونو ماشومانانو هلته علم حاصلوي. بالکل. نو زرګونو ورکران خو هلته په دغه کې خپله دي په مدارس کې، نو ډېر وسیع ووټ بینک هم دی او دوه جماعتونو الاینس هم جوړ کړی دی. بالکل. نو حاجي نواب چې دی نو بل موږ نور کو جمعیت علماء اسلام ډېر زیات تقریبات شوي دي، خلکو شمولیت هم پر کړی دی، او مذهبي ووټ خو مخکې نه هغوی سره دی، پاکستان مسلم لیگ نوټ ووټ بینک هم ورسره دی. او داسې موږ ګورو په سیاست چې دی هغې کې ډېر زیات روزانه ډرامایي تبدیلیانې پکې راځي. دغه شان چې دی نو غوی خټک چې دی هغه انتخابي کمپین هم روان دی، او دلچسپ خبره چې هغې کې میا افتخار حسین چې دی مرکزي جنرال سیکرټري دی، هغې روزانه هغه په کمپین کې هغې مصروفي عمل وي، انټروي داخلي پکې خلکو سره رابطې کوي، باقي د ملا کارکنانو ملا چې ده اډبوي، همت ورته سیوا کوي، او شمولیت پروګرامونه هلته کېږي ورسره. دا شاید پاکستان تحریک انصاف چې کوم دی اشفاق خان دی، هغه مو پرویز خټک کارډ چې دی استعمالوي. بالکل. د هغه توجه حاصلولو کې کامیاب شو. هغه مخکې د پرویز خان کومه توجه وه نو هغه په نوښار وسیل، اوس په بوی ورسره ځکه وفود چې کوم را روان دي، یو هغه هم یو خاندان او کسان داسې ګروپونو شکل کې راولي امانګړ ته، او خټک صاحب سره پرویز خان سره ملاوي ملاقات کوي، دغه په لاس بیعت کوي. بالکل. د خټک صاحب په امانګړ کې ناست دی او په بونه مریدان راځي او په لاس بیعت کېږي، نو دا هم یو ډېر غټ خبر دی. هغه سره پخوي
پخی هلته کچوي چې پرویز خان کې راشي بیا پاخه شي پاخه شي بیا چې واپس دی بیا بالکل دغه جوړ شوي ووټ ته دغه ته تیار وي څه ته ووټ او سپورټ ته تیار شي دغسې د جهانګیري ته که مونږ راوړو په جهانګیري به څه وایي د کوم امیدوار نه به شروع کوئ تفهیم بھائی جهانګیري کې چې موږ نو اکټیویټي بیس هوا منیسټر پارټي چې دی هغوی نن موږ ته کوم پریس ریلیز راغلي کوم فوټیج راغلي کوم فوټوان موږ ته راغلي دي انتخابي دفاترو افتتاح کړې ده مختلف ځای کې انتخابي دفاتر دي هغې افتتاح کړي ده مصري بانډه کوم د میسا کوم علاقه چې ده دغې بیل په جلبۍ په لدې علاقې په څلور ځای کې دفاتر افتتاح کړي ده ایسوړ کې دفتر افتتاح کړي ده ککیځۍ محلې کې دفتر افتتاح کړي نظامپور کې خو دوی مخکې افتتاح کړي وه او پرون اسوخیل علاقې کې دا شاهین آباد خانکو علاقې کې د انتخابي دفاتر راو کړي نو دا چې دوی سره زوړ تنظیمي ډانچه ورسره ده زاړه ورکران ورسره دي آی ټول فعال کړي دي مخامخ یې راویستي دي هغې ته یې میټینګونه کړي مشاورت یې کړی دی یا ټول په آن سپاټ په ډور ټو ډور مې کوم ځای ولاړ وو مغه پټای کې ولاړ دي خوځېدلي هم نه تفهیم این پی ورکر چې دی بنیادي طور چې ته نه ځي څنګه جماعت اسلامي ورکر چې دی که نه هغه بالکل تړلی شوي پارټۍ سره پارټۍ منشور سره هغې بهنې سره تړلی شوي داسې هوایي نشته پارټۍ ورکر خپل تنظیمي ډانچې سره او خپل پارټۍ سره تړلی شوي دی ډېر کم مونږ ګورو چې دی بل پارټۍ ته دی ځي شمولیت یې کوي اوس تحریک انصاف چې دی هغې شیرازه په جهانګیري کې بیکراپ شوي ده وایي چې حکومت کې هم دي مهنګایي هم ده بل ایم پی آی چې دی خلک ګیلمن دي چې موږ سره رابطه نشته اکثر بار اوسېږي او صرف الیکشن وخت کې دلته راځي نو هغې پی ټي آی نه خلک ځي پیپل پارټۍ ته هم ځي داسې هوا منیسټر پارټي هغې ته هم ځي شمولیت یې کوي خو ایم پی چې دی ایم پی ورکر یا عہدیدار موږ ته بس بیان نه دی راغلی چې موږ ته سرخي جوړه کړې وي د اخبار دپاره میډیا دپاره چې هغه خپل پلیټفارم پرېښو او بل سیاسي پلیټفارم یې جوین کړو جی د جهانګیري کې ادریس خټک پروګرامونه هم شوي دي په خپله پکې موجود دی کسان شمولیت کړی دی رفاقت دی تفهیما پاکستان تحریک انصاف چې دی کامران رازق خټک سیټل ایم پی ای دی د شهدو سره تعلق دی هغه ادریس خټک ورور دی سیاست کې نوی دی او داسې وخت کې راوتو چې مهنګایي ډېر زیاته ده او تحریک انصاف چې کوم ورکران دي هغوی تحریک انصاف نه تښتي هغوی مسایل هم نه دي حل شوي او کوم ایم پی ای دی هغه سره فاصلې هغوی سیوا شوي دي جو ایم پی ایم منتخب نماینده په علاقې کې موجود وي نو عوام به ته ورکرانو تنظیمي عہدیدار ورته راځي نو هغوی سره هغه رابطه برقرار وي او چې نه ته لرې اوسېږي بل ځای بلې صوبې کې ته اوسېږي او سیاست دلته کې کوي او ته په میش بعد کې یو ځل راځي یا دو ځل راځي نو بیا ورکر میز کې او منتخب نماینده میز کې فاصلې جوړې شي ولې ورکر چې دی کار څه ټایم راتلی شي چې منتخب نماینده ورته موجود نه وي نو هغه کې خامخا مایوسي پیدا شي او مایوسي سیوا کېږي کله الیکشن ماحول چې راشي هماغه واقع بیا هغې ورته رامخکې شي هغې هماغه ورکر ورته ودرېږي چېرې زه خو تا پسې ګرځېدم ته میلاوېدې نه اوس تا مطلب رالو ما مطلب وخت ته نه وي اوس چې تا مطلب رالو نو اوس هم زه هم تا ته ورشا کوم دا حکمران جماعت چې وي نو هغې ته دا مسایل راځي او تحریک انصاف چې دی کامران رازق خټک چې دی ینګ دی خدمت کولو جذبه یې ورته ده خو هغې وخت کې دی نه راوتی چې کوم مخکې تحریک انصاف هوا چلېدله څنګه د مشر ورور ادریس خټک کامیاب شوی هغه ته یو فضا سازګاره وه چې چېرته پیل الیکشن کې چې څنګه دغه شو نو هغوی چې چېرته ځم نو خلک هر څوک یې د ووټ راکوي حالانکې زه نه ویم ما هم چاته څه کړي هم نه دي خو هوا تحریک انصاف داسې چلېده چې څوک هم ودرېدو تحریک انصاف ټکټ باندې بس هغه کامیابېدو اوس صورتحال ډېر بدل دی کامران رازق خټک چې دی هغه ته ډېر لوی چیلنج دی بل ورکرانو مایوسه دي تنظیمونه هم ته دغه شوي دي ورکران ته لاړې خالي شوي دي اوس ادریس خټک ته چې هغه ته هم دغه کون دی کم کمپین چې چلي هغه ته هم مشکلات دي تحریک انصاف ووټ راغونډو نو بیا
خپل رور ته وکټوري د سټینډ باندې ودرون دا کافي مشکلات ورته په دې کې دي. مونږ که راشو نوخار تحصیل د دې ټولو نه زیات ګرم دی. دلته د وفاقي وزیر دفاع پرویز خان د هغې مشر زوی اسحاق خټک هغه ولاړ دی او دغه خپلې جلسې کارنر میټینګ ملاقاتونه دا جاری دي. اسماعیل خټک پیرپای کې خپل مهم چلولی دی. ډاکټر عمران خټک هغه معراجي او دغه خوش علاقې دغه علاقو کې جلسه کړې ده، کارنر میټینګ شوي دي، په حجرو باندې ګرځېدلی دی. د کور نه 4-5 کسان کمپین هم چلی او مشر ورته په پیرپای کې نامانګړ کې ناست دی. تفهیم بھائی څنګه چې تاسو وویل خپل نو دا چې موږ کم دغه پیش کوو نو دا موږ ته دغه سیاسي جماعتونو دی موږ ته خپل فوټې راستوي، شمولیت او پروګرامونه دی راستوي، ویډیوګانې راستوي، دی موږ ته خپل فوټوان راستوي. هماغه اکټیویټیز ته موږ خپل هم ځو مختلف سیاسي جماعتونو نه یې مشاهدې په رڼا کې موږ تاسو د هر څه تاسو موږ خبره کوو. بل تفهیم دا و چې د ټولو کورنۍ چې ده پرویز خټک په الیکشن ګراوند باندې آن ګراوند په موقع باندې موجوده ده. بل پرویز خان خپله په امانګړ کې هغه مورچه سنباله کړې ده. ټول معاملات چې څه دی نه پاتې کېږي هغه یې خپله دغه کوي، نوي پالیسي هغې روزانه حکمت عملي بدلوي. بل اسحاق خټک چې دی تحریک صاحب کوم تحصیل نوخار د تخت لپاره ولاړ دی، هغه ته یو خو دغه دا دی چې قسمت یې په دې باندې ښه دی چې اپوزیشن جماعتونه چې دي په دې الیکشن کې بلدیاتي کې تحصیل په سطح باندې ټول بکراو شوي دي. مسلم لیګ نو چې دی خپل جنډې باندې والا امیدوار ولاړ دی. جمعیت علماء اسلام فی چې دی خپل جنډې لاندې امیدوار ولاړ دی. دا څه عوامي نیشنل پارټي دی خپل جنډې لاندې امیدوار ولاړ دی. او دې ووټ بینک چې دا تقسیمیږي، دا ووټ بینک ټول اپوزیشن جماعتونو یو کېدو نو بیا اسحاق خټک ته مقابله ډېر ګران او ډېر زیات مشکلات ورته وو. خو دا اپوزیشن جماعتونه چې نو هغه ته یې کار ډېر اسان کړی دی. اسحاق خټک ته یې کار ډېر اسان دی. دا بس هغه اسحاق خټک دعاګانې دي، دعا به غوښتې وي چې الله پرې مهربان شوی دی، او یا سیاسي پلانینګ هم کېدی شي، سیاسي شرارت هم کېدی شي. چېرې مخالفین چې دي هغه بالکل ته یکجا نه کړي چې تا کامیابۍ ته خطره جوړ شي. او سیاست که خدا کېږي او سیاست کې څوک دا نه ګوري چېرې تا مخالف ټول تقسیم کړو، هغې کې ګوري چېرې وګټله چا. پرویز خان بیس کیمپ کې موجود دی او د هغې سرګرمیانو ته په کوم نظر ګورئ؟ حلیم بھائی پرویز خان چې کوم خپل امانګړ کې کوم موجود دی ګمبد هاوس کې هلته مورچه یې سنباله کړې ده، هغې ټول دورس نتایج دي چې هغه ټول اسحاق خټک ته خپل زوی ته حاصل دي. پرویز خان چې دی څومره هلته وفود راځي، هلته شمولیت یې ورسره کېږي. بل دا نور سیاسي جماعتونه چې کوم شمولیت یې کېږي نو مخامخ راشي چې مخامخ راشي نو هغې زر هماغه کلاړي پسې لاړ شي، وکټ پسې لاړ شي، هماغه وکټ راماته کړي. هغې چې دی نو هغې خپل دغه ځان سره محفوظ ایښي وي. خپل هغې دا کړي چې امانت دی، بس امانت چاته مخامخ نه ښیي او هغې ټول دغه ځان سره میلاو کړي وي. شمولیت هم ځان سره وکړي، چاته مخامخ نه ښیي. هغه ډېر زیات کار کړی دی. او زه یم چې پرویز خان مطمئن دی، خپل زوی مضبوط سټینډ، خپل مضبوط پوزیشن باندې چې کوم ودرولی دی تحصیل نظامت نوخار باندې، هغې دې سره مطمئن شوی دی. چېرې ما داسې مقام ته اسحاق خټک رسولی دی، سیاسي پوزیشن مې داسې رسولی دی چېرې دلته اوس بیلات نشي میلاوی دی. هغې خپل دیا سره حالانکه اپوزیشن جماعت کوم نور جماعتونه چې ولاړ دي امیدواره هغې خو کوشش کوي دا نه وي چې مونږ بیلو، هغې هم دا وي چېرې مونږ ګټو. خو حکمت عملي چې دا د پرویز خان په دې کامیاب ځکه نه چې وکټ ته نه دی لاړ، یو نه وړه وکټ ته لاړ نه دی، غټه وکټه لاړه ده. او دا
مونږ چې کوم ګورو حالاتو ته نو خاص کر چې کوم نور امیدواران دي سره کوم اهم کلاړیان سره یا ولاړ دي نو زم دا 3 دي چې دا ډېر زیات اهم دي او دې کې ډېر کلاړیان چې دي نور جماعتونو نه پرویز خان راماتولی شي او بل هغې کې رابطې روانې دي شوي دي رابطې شوي دي خو چا شمولیت لپاره دا تاریخ ورکړی او چا بل تاریخ ورکړی ټایمینګ کې فرق دی نو وایي چې الیکشن ته چې څو ورځې پاتې شي نه مخکې به دوم پرویز خټک چې دی هغه خپل پنځه هم دي چې 40 کاله کم تجربه چې ده هغه به بالکل دا کړي مخامخ راویستي او هغې ټول ثمرات چې دی عیسی خټک ته به ټول حاصل شوي بالکل دا خبره صحیح ده ګرانو کتونکو په نوښار کې د مسلم لیگ نون صوبایي ترجمان اختیار ولی خان دا غرور عبدالحق هم ولاړ دی عبدالحق د مقابله کې ورسره د جمعیت علما اسلام امیدوار مفتی حاکم علي هغه ولاړ دی د عوامي نشل پارټۍ نه میا بابر شاه ولاړ دی څه به وایي عبدالحق تفهیم به عبدالحق چې دی پی کې 63 سیټ دی ګټلی دی وایي د وجه دی مورال چې دی اوچت دی دې ټایم کې او هغه اوس هم یې چېرې پی کې 63 کوم ضمني الیکشن و هغې ریل به مې بیا دوراوو بیا به چلو دې دپاره هغې پوره پلانینګ کړی دی ډور ټو ډور په مهمې شروع کړې کار نه میټینګونو ته هغې ډېر زیات اهمیت ورکوي اختیار ولی سټل ایم پی ای دی خپل هم ځي عبدالحق چې دی هغې هم ځي مختلف مقاماتو کې دواړه ورونه لګیا وي ورسره چې کوم نظریاتي ورکر دی هغې ډور ټو ډور کمپین هغې ته واله کړی دی بر هغې سره اهم دغه چې دی نو مریم نواز کارډ دی مریم نواز کارډ چې دی نو هر لیډر چې دی ووټر نشي متاثر کولی مریم نواز کې دی چې هغه ووټر متاثر کوي هغې تقریر چې دی هغې کوم شخصیت دی خاص کر نوجوانان چې د هغې شخصیت ته ګورو نو سحرانګیز شخصیت نوجوان ته ښکاري نو او ووټ بینک چې دی هغه متاثر کولی شي په کې 63 کې چې دی اخري کوم جلسه وکړه نو هغې سیاسي فضا بالکل بدله کړې وه بالکل نو دغه شان اوس چې مریم نواز چې دی یی چېرې دی وینا د مسلم لیگ نون چېرې 16 تاریخ باندې به نوښار ته راځي نو که هغه یې راویسته نو بیا به دا صورتحال چې دی نو مسلم لیگ نور چې دی نو بیا به دی د پړله به دی سره رامخکې شي درنه به شي جمعیت علما اسلام مفتی حاکم علي مداخلو کې غټې غټې جلسې مونږ ګورو جلسې غټې غټې پکې دلته اوس صورتحال په دې باندې چې مهنګایي نارې ټولې وایي جمعیت علما اسلام دی مهنګایي ناره وایي نو 100 ووټ جمعیت علما اسلام والی مهنګایي ووټ مسلم لیگ نون چې ډېر وخت نه مهنګایي او حکومت بیانیه یوه ده حکومت بیډ گورنر حکومت ناقص حکومت کارکردګي نارې وایي او بېروزګاري او د مهنګایي نارې وایي څه مهنګایي ووټ به مسلم لیگ نون یوسي څه ووټ بینک به مسلم جمعیت علما اسلام فی یوسي راغل پاکستان پیپل پارټي نو پاکستان پیپل پارټي د مهنګایي خلاف کرپشن خلاف نارې وایي خو چونکې هغې په دغه کې وزن دومره نشته دی چې ولې هغې کوم ایم پی ای دی لیاقت خان هغه اوس هم د پاکستان تحریک انصاف په بینچ باندې ناست دی خیبر پختونخوا اسمبلي چې ده نو په هغې کې لیاقت خټک تحریک انصاف کوم سټل ایم پی ای دی په هماغه بینچ باندې اسمبلي کې ناست دی هغه ریزاین نه دی ورکړی نو ووټر دې ته هم ګوري چې ته تحریک انصاف حکومت ته بدر دی خو ته خپله هماغه سیټ باندې یا ناستې ولې ناستې هماغه سیټ نه ته یا نه یې لاړ خپله نه یې لاړ ته نو څومره چې دا مهنګایي راځي حکومت کرپشن راځي نو دې کې هر بطور ایم پی ایم تم په دې کې ذمه دار د حکومت ناقص کارکردګۍ د مهنګایي کې تم بر نو زه وایم چې مهنګایي ووټ چې دی نو هم پیپل پارټۍ ته د خاص کر دی نوښار امیدوار چې کم دی ده ته راتلو امکان ډېر کم دی د مهنګایي ووټ په نوښار کې چې ته ځي نو هغه د مسلم لیگ نون او جمعیت علما اسلام بیانې چې د هغې مطابق وځي جمعیت علما اسلام چې دی نو حاکم علي حقاني هغه خپل یو خطابت دی شعله بیان مقرر هغه انداز بیان چې دی منفرد دی نو خلک جمعي غفیر ځان ته راغونډوي خپل بیانې چې د بهتر انداز باندې نور ډېر ښه انداز کې عوامو ته ټرانسفر کوي عوامو ذهن سازي کوي پکې بالکل دا خبره
عوامي نیشنل پارټۍ امیدوار میا بابر شاه پروګرامونه کوي. عوامي نیشنل پارټي چې دی هغه خپل یو مخصوص ووټ بینک دی. څنګه میا وجات ولاړو هغه ما ووټ بینک اخیستی و، داسې بابر شاه چې دی هغه ووټ بینک اخیستی و، ایم پي ووټ بینک به د بابر شاه والي. او موږ ګورو چې وجاهت چې نو وجاهت ډېر زیات هارډ ورک کولو، ډېر سخت محنت کولو هغه. نو هغه اوس په ایم پي چې دی فالکونو کې میا وجاهت لګېدلی دی. بابر شاه ته پکار چې خپل انتخابي کمپین نور تیزی راولي پکې. دا هغه سلو موشن کې کم دغه روان انتخابي مهم، نو دا ایم پي ووټ بینک متاثر رول نه شي. او بل هغه خپل یو خانداني ووټ بینک دی کوم میا یا شاه دی هغه دی ابو دی خلی ایم پي چې کوم خپل یو ووټ بینک دی چې ته نه ځي ابو دی خلی. بالکل ګرانو کتونکو دا ننني غټ غټ خبرونه او د ټولو نه غټ خبر پکې تاسو سره ډېر ملګري اوس نوي راغلی. نو یو ځل بیا شیر کوو. په نوخار کې پاکستان پیپل پارټي هغه بظاهره په 3 حصو کې منقسمه تقسیم شوې په نظر راځي. د هغې ښکته لیول چې کوم امیدواران ولاړو جنرال نشستونو ته، د یوت ته، د خواتین، د کسان سیټونو باندې دغه ټولو ته پیپل پارټۍ ټیکټونه ورکړي. هغه ټیکټونه یې په درخواست باندې ورکړي. هر چا به خپل د جیالتوب او د اخلاص سرټیفیکیټ پیش کړی، قرباني سرټیفیکیټ ټول. نو هغه ټیکټونه بیا چې د تحصیل امیدوارانو ته کله ټیکټ یې میلاو شي او د مالداره امیدواران دا راغل، نو دا ټولې بلډوزر کړل او بلډوز یې کړل او هغوی نه یې ټیکټونه واپس وایستل. دغه ټیکټونو واپس کېدو دی عمل کې صوبایي قیادت ضلعي قیادت سره خبره نه کړې. همغه د امیدوارانو چې کوم امیدوارانو هغه خاندانونو سره خبره وشوه او ټولو نه ټیکټ واپس شي. اوس صورتحال دا جوړ دی چې هغه جیالې هغه امیدواران هغه مکمل میدان ته راوتي دي. هغوی علم بغاوت بلند کړی دی. دغه جیاله دي، دغه خلک دي چې دی ټول عمر جنډه په لاس کې نیولې ده او دی جیلونه خوړلي دي. تفهم موږ پبي کوو کې چې افتخار علي شاه دی، بالکل جی هغه ته ټیکټ میلاو. پاکستان پیپل پارټي چې هغه ټیکټ هغه ته میلاو شوی. موږ چې هغه سره ملاقات وکړو هغوی مازدیګر 4 بجو پورې ما سره ټیکټ و. 4 بجې نه بعد ما نه ټیکټ کینسل شو. دغه دفتر کې الیکشن کمیشن هغه ارو بالکل ای سی کم دفتر دی ریټرنینګ افسر هغه ځالته کې موجودم چې هلته بل دغه رالو ما ټیکټ اوچتو شو. بل هغه انتخابي مهم اوس هم آزاد چې ولاړ دی. همغه پاکستان پیپل پارټي ورکر جیاله چې دی جیاله همغه جیال هغه سره وفادار دی، هغه سره ولاړ دی، هغه ته استقبالي ورکوي، هغه ته کار میټینګونه کوي. دی ایډجسټمنټ وکړو پیپل پارټي ورکر نه جیالو نه تپوس ونه کړو. جماعت اسلامي سره یې دلته ایډجسټمنټ وکړو او هغې خمیازه چې ده اوس همغه سیټ باندې جماعت اسلامي ته څه فایده ونه رسېده. ولې چې پیپل پارټي کوم کینډیډیټ دی آزاد ولاړ دی افتخار علي شاه. او دا زیاتې صرف په جهانګیري په نوخار کې جیالې سره نه دی روان، په پبي کې جیالې سره روان دی. هغې د وجې هغه هم اواز علم بغاوت اوچت کړی دی، هغې آزاد ولاړ دی افتخار علي شاه ولاړ دی. نو دغه امیدواران هغه په دې باندې خفه شو او هغوی باقاعده یو لایحه عمل جوړه کو. هغوی خپل زور، خپل طاقت او خپل ووټ طاقت د خپل جیالتوب هغه زور هغه تحصیل امیدوارانو ته د خولو فیصله کړې ده. نو دا څنګه به ښایي؟ دا به راتلونکي وخت کې د دې پته لګي او باقاعده هغوی یو لایحه عمل جوړولو دپاره هم 2-3 ورځو کې به صفا لایحه عمل راشي. خو اوس چې کوم خبر دی نو هغوی خو ضلعي تنظیم چې د نوخار کوم دی هغه هم په دغه جیاله کارکون د امیدوارانو باندې د قربانۍ ګډوري چې چانه جوړ شوي دي نو په دغه کسانو باندې ودرېدل. بظاهره صوبایي قیادت د تحصیل امیدوارانو دپاره
د ښکته لیول چې کوم امیدوارانو د ټولو نه هم امیدواران خو کامران د ښکته لیول دي چې خلقو سره تړلي وي نو هغوی نه یې د قربانۍ ګډوړي جوړ کړل. بنیاد وي بیس وي دا بیس دی. ته چې بیس بنیاد کمزورې کوي نو تا بلډینګ به پې څنګه ودرېږي؟ بالکل جی. نو هغوی نه یې ګډوړي جوړ کړل او اوس هغوی باقاعده راووتل خپل احتجاج یې ریکارډ کو تنظیم پې ودرېدو. فردر بیا څه فیصله کېږي خو هغوی فیصله دا ده چې مونږ نه د هغوی اعلان دی هغوی وینا ده چې مونږ نه ټیکټې واخیستې شوې زمونږ بېعزتي شوې ده او د دې بېعزتۍ جواب به هم تحصیل الیکشن کې ورکوو ضمن د الیکشن کې بلدیاتي الیکشن کې تحصیل کوم الیکشن دی 19 دسمبر باندې پای به ورته برابر جواب ورکوو ورکوو. نو دغه د ټولو نه غټ خبر زمونږ به هر حال دغه د امیدوارانو خبرې وي. د افتخار علي شاه خبره وشوه نو هلته کې د حاجي بشیر خبره به وکړه. جماعت اسلامي سرګرم مشر امیدوار دی مخکې د نظامت الیکشن ګټلی دی او نن د هغه د پبو نه دې طرف ته چې کوم علاقه د ډاک بیسود او متصل چې کوم علاقه جات دي پبو د علي بیگ دی نو دغه علاقو کې ډور ټو ډور کمپین دروازه په دروازه ګرځېدلی دی ووټونه یې اغوستي. ډاک بیسود هغه یونین کونسل دی چې دلته نم جماعت اسلامي نظامت بابو شیر علي دلته نه ناظم پاتې شوی دی او دلته ډېر غټ ووټ بینک دی د جماعت اسلامي. دغسې د سپین خاک طرف ته یو ووټ بینک شته او تارو کې د هغه خپله حلقه کې خو خپل ووټ بینک دی. به هر حال د هغه خپله یو نقشه ده او په کوم بیانیه چې روان دی بل تفریب طریقې صاحب چې کوم ناراض کوم هغه دي ورکران دي یا کوم امیدوارانو چې کاغذونه جمع کړو هماغه حاجي بشیر چې دی جماعت اسلامي کینډیډیټ چې کوم دی د په ملاتړ ولاړ دي سره. نو دغه یو خبر تاسو سره شیر کو. به هر حال سبا بیا ملاقات کوو څه نوي خبرونو سره به تاسو سره ملاقات کوو نوي خلقو سره به سبا کوشش کوو تاسو میلو کو ځکه انتخابي سرګرمیانو کې زمونږ به کوشش دا وي چې مونږ د ورځې کوم ویزټ کوم علاقو ته ځو نو هغه علاقو نه تاسو سره څنګه چې مونږ عموما کوو نو هغه علاقو نه هغه مشران هم تاسو سره لایو کو کوم خلقو سره زمونږ ملاقاتونه وشي نو په نغدو کې تاسو سره یو ملاقات هم کوو تاسو ته خبر لمحه به لمحه در رسي. نو دغې سره مونږ تاسو نه زه تفهیم او کامران خټک اجازت غواړو. الله په امان. الله مو روغ جوړ آباد ساته. شکیل احمد خان جزاک الله.